نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 236 رکو نمبر 31 خلاصہ در رکو پس داغین لفظی ترجمہ دی رکو کی مسئلہ د حق مہر بیان شوی دا په نکاح کی فرض وی د خزی حق دی او په دې کې ورسره څوک شریک نه دي د خاون په ذمه باندې دا لازم دی او دا مقرر کیږي پر رضامندۍ د خزی او خاون سره او کم از کم لس درهم به وی د خاون په ذمه باندې دا قرض دی که مخکې ورکی که لګ لګ ورکی او که وروسته ورکی البته کچری د خاون نیت نوی د ورکولو د مہر یا انکار کوي د ورکولو د مہر نه نو د قیامت پر ورځ بدا د زناکارو په صف کې پاسي په دې رکوع کې د مہر دو صورتونه بیان شوي دي په نکاح کې مہر نه د مقرر شوی او خلوت صحیحه هم نه ده شوی دا ویل کېږي دي ته چې ښځه او خاون یوځای شي او د مباشرت کولو نه هیڅ قسمه رکاوټ نه وي او نه یې دغه ښځې سره مباشرت کړی دی او طلاق ورته ورکړي نو بیا په دغه خاون باندې د دغه ښځې دپاره مہر دا نه دی واجب البته کم از کم یو جوړه ورکول دا دغه ښځې ته واجب او که د دې نه زیات کوم تحفې تخایف ورکوي نو دا به پې احسان وي او دې ته متعه ویلی کېږي دویم صورت دا دی چې مہر مقرر شوی دی او مباشرت د دغه خاون د ښځې سره نه دی شوی او نه ورسره خلوت صحیحه شوی ده او طلاق ورکي نو نیم مہر په دغه خاون باندې لازم دی چې ښځې ته به ورکوي او دریم صورت دا دی مہر مقرر شوی دی خلوت صحیحه شوی دی یا مباشرت شوی دی نو په دغه صورت کې په خاون باندې پوره مہر ورکول ښځې ته دا فرض دی او څلورم صورت دا دی چې مہر نه دی مقرر شوی خو خلوت صحیحه شوی ده یا مباشرت شوی دی نو په دغه صورت کې به ښځې ته مہر مثل میلاویږي دغه شان حکم د مزد دی او ذکر د هغه مزد دی چې هغه په حالات د خوف کې ادا کیږي د آیت کې هغه صورت بیانېږي یو سړی ښځې ته طلاق ورکي او مہر نو مقرر کړی ورلا مباشرت ورسره هم نو کړی نو اوس به دغه ښځې ته څه میلاویږي لا جناح علیکم نشته دی څه ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء کچری طلاق ورکړی تاسو زنانو ته او په داسې حال کې ما لم تمسوهن چې نوی مسکړی تاسو دوی لرا یعنی خلوت صحیحه ورسره نوی شوی مباشرت ورسره هم نوی شوی او تفضضوا لهن او نوی مقرر کړی تاسو دوی لرا فضیضه مقررتیا د مہر ومتعوهن سامان ورکړی دوی لرا داسې مه پرېږدئ علی الموسع قدره په مالدار باندې دی په قدر د طاقت د هغه وعلی المقتر قدره او په غریب باندې دی په قدر د طاقت د هغه متاعا بالمعروف نفع ورکړئ د عرف موافقه حقا علی المحسنین لازم دی پنیکی کونکو باندې کم از کم یو جوړه ورکول دا واجب دی په مالدارا د مالدارۍ جوړه په غریب باندې د غریبۍ جوړه او د دین علاوه که نور تخفی تخایف ورکی نو دا با متعشی زکه چې زړی خوشاله شي زړه ته درد رسیدلی دی په آیت نمبر 237 کې دا مسله بیانېږي چې نه ورسره خلوتي صحیحه شوی دی نه ورسره مباشرت شوی دی او دغه خاون ښځې ته طلاق ورکړه نو دغه ښځې ته به نیم مہر میلاویږي وان طلقتموهن او کچرې طلاق ورکړه تاسو دغه ښځو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د مسکولو نه وقد فرضتم او حال داو چې مقرر کړی و تاسو لهن دوی لرا فضیضة مقررتیا د مہر فنصف نو لازم دے نیم ما د هغه مہر فرضتم چې مقرر کړی و تاسو الا ان يعفون مگر که عفو کړي دغه ښځه خاوند ته او يعفو الذي او يعفو وکړه هغه کس بيده عقدة النکاح چې په لاس دغه کې غوټه د نکاح ده مراد خاوند دی دغه خاوند ورته ټول مہر ورکه په د باندې لازم نیمو خو ټولې ورک نو اختیار حاصل دی کولی شي وان تعفو
او دا چې عفو کړی تاسو یو بل ته سړی ورته ټول مہر ورکي یا ښځه ورته ټول معاف کی اقربو ډیر نږدې ده للتقوا پرهیزګارۍ ته ولا تنسوا الفضل او مه هېروئ مهرباني فضل مراد څه شی دی یو بل ته معافي کول بینکم پمینز خپل کی ان الله یقینا الله بما په کارونو تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی په آیت نمبر 238 کی محافظت د منځ بیانې مخکې محافظت د حقوق العباد وس د حقوق الله بیانېږي چې څنګه حقوق العباد پوره کول ضروري حقوق الله پوره کول دا هم ضروري حافظوا علی الصلوات ساتنه وکړئ په کولو د منځونو مراد ټول منځونه دي والصلاة الوسطى او خاص کر په منځ منځني باندې ډېر اقوال دی غوره قول دا چې منځ د مازیګر مراد دی نو د منځ ادا کولو په وجه باندې د الله سره تعلق مضبوط شي چې تعلق مضبوط شي نو بیا به حقوق العباد ادا کول دا آسان وي وقوموا ودریږئ لله خاص الله لرا قانتین تابعداري کوونکي فإن خفتم کچری یریږئ تاسو ګوره موز معاف نه دی صلات د خوف بیانی نو موز کوي فرجالن پیادا او رکبانن یا پسور لئی باندې او د صلات الخوف طریقه په 15 سپاره کې الله بیان کړی دا فاذا امنتم پس کچری په امن کې شوي تاسو نو فذكروا الله را یادوي الله لرا کما علمکم لکه څنګه چې خودنا کړی دا تاسو ته ما د هغه لم تکونو تعلمون چې تاسو نه پوهېدلئ په هغه باندې او په آیت نمبر 240 کې مسله بیانېږي په باره د هغه ښځو کې چې هغوی خاوندان وفات شي والذین وهغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه ویذرون ازواجا او پریک دی دوی بیبیانی وصیتا لازواجهم وصیت دی وکړي وصیت د پارا د بیبیانو خپلو متاعا الى الحول د نفی ورکولو تل یو کال پوری غیر اخراج کی نبوی وستل د هغوی فإن خرجنا پس کچر اوزی پخپلا فلا جناح علیکم پس نشتره څه ګناه پتا سو باندې فیما پهغس کی فعلا چی کوي دوی فی انفسهن وبارا د زانونو خپلو کی من معروف دنی کارنا والله عزیز حکیم الله تعالی زورور او حکمت ولده په آیت نمبر 234 کې عدت سلور میاشتې او 10 ورځې بیان شوی او دی آیت نمبر 240 کې وصیت ده د داسې زنانو د پاره چې خاوندان یې وفات شي د یو کال پورې مفسرین فرمایي چې په زمانه د جاهلیت کې دغه شانتي په ابتدا د اسلام کې عدت هغه یو کالو دغه شانتي د آیات د میراث د نازلېدو نه مخکې خلکو به خپل رشتہ دارانو د پاره وصیت کاو نو ذکر دا دی چې په دغه کې د خپل بیبیانو د پاره هم وصیت کول پکار دی چې د یو کال پورې باغی تنان نفقه خورا خرچه میلاوي او په آیت نمبر 234 د نازلېدو سره دا حکم منسوخ دی او څو مفسرین فرمایي چې حکم هم دغه دی څلور میاشتې او 10 ورځې او دا یو کال دا وصیت محمول له په مستحب والی باندې وللمطلقات او د پاره د طلاق کړي شو زنانو متاع سامان ورکول بالمعروف د عرف برابر حقا لازم دی علی المتقین په پرهیزګارانو باندې کذالک دغرنګ یبین الله بیانوي الله لكم تاسو د پاره آیاته آیاتنا خپل لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ